نو زمونږ او ستاسو دا ژوند د دنیا دا عارضي دی. نو مونږ او تاسو خو پرېږده، زه بعضې وخت سوچ کوم، فکر کوم چې امجد جي صاحب دا کائنات الله کله پیدا کړی دی، پته نه لګي، مونږ ته پته نه لګي. دا اسمان کله پیدا دی، دا ځمکه کله پیدا ده، دا ستوري کله پیدا دي، دا لور کله پیدا دی، دا سپوږمۍ کله پیدا ده. دا کائنات چې ته ویني مو تا ته دا پته نه لګي چې کله نه پیدا دي. دومره عمر یې وشو او کمې پورې به وي دا هم راته پته نه لګي، ځکه چې دا الله ختموي. الله وایي دا به زه د قیامت په ورځ ختمو، او د قیامت علم صرف د الله رب العالمین نه علاوه په دې کائنات کې چاته هم نشته. حتی چې په دې تمام کائنات کې د ټولو نه الله ته محبوب ترین خلق هغه پیغمبران دي، پیغمبر ته د قیامت علم نشته. نو دا به د قیامت په ورځ الله ختموي. نو ګور هسې سوچ کوئ چې دا دومره دوی عظیم کائنات دا به هم یو ځل ختمیږي، او دا ته خو دې کې سوچ دې دومره وکړه چې یاره دا به لا څنګه ختمیږي که نه، او دا ووایه چې یاره دا زه ختمېدل نه منمه، نو عبدالله حاجي صاحب په ټکي انسان د ایمان نه وځي، ځکه چې دا په نص د قرآن دا خبرې ثابته دي چې دا ټول کائنات په الله وي یو ځل ختمو. دا عظیم اسمان چې ته ویني چې کله نه پیدا دی، د دې اسمان متعلق الله په قرآن کې وایي اذا السماء انشقت، الله وی دا اسمان با اشلوما. اذا السماء انفطرت، الله وی دلی ولی بیکما. بیا د دې اسمان د لاندې کائنات تلوي زمو ستا د ذهن نه ماورا دي، خو زمونږ چې په دې خپلو سترګو باندې زه تاسو ته کوم وینم نو هغه خبرې کوم. دا ستوري دي، او دا ستوري دومره لوی دي، زه راته د الله او د الله د رسول هغه خبره په خپل ځای ډېر لوی شان لري، خو دا د دنیا دا ژوند د دې مشاهداتو دی، او بیا د دې ساینس او د ټیکنالوجي دی، او حقیقت دا د دې ساینس او ټیکنالوجي نن حد کړی دی. دغه ساینس او ټیکنالوجي والا وایي چې په دې کائنات کې دومره عظیم لوی لوی ستوري دي چې هغه زما او ستا د ذهن نه ماورا دي. لکه ذهن نه ماورا څه مطلب؟ هسې تاسو ته خبره کوم. زمونږ دا ساینسدانان وی دا کم نور چې مونږ او تاسو وینو، دا خبره زه بار بار کوم، زه هم د الله د قدرت ته نو ځکه کوم. دا نور د دې ځمکې نه چې د تمه کومه ځمکه باندې اوسې او ستا پې سکونت دی، خو تا ته د دې ځمکې اخري حد نه دی معلوم، دوی ورته اینډ آف دی ورلډ وایي، د ځمکې اخري سر. نو چې د دې ځمکې اخري سر مو تا ته پته نه لګي، د دې نور به یې څنګه پته لګي؟ ځکه چې ساز دا ساینسدانان وایي د دې ځمکې نه دا نور چې دا تا ته طبخي ښکاري او یو رکیبې ښکاري، دا د دې ځمکې نه 14,00,000 چنده لوی دی. یعنې 14,00,000 ځمکې راجبه کې دا یو نور به او ستا دا ساینسدانان وایي د دې نور نه عظیم عظیم په کروڑونو چنده لوی ستوري په دې اسمان. زه تاسې خبره کوم د دغې ستورو متعلق الله رب العالمین په قرآن کې وی فاروق جانا و اذا الکواکب انتصرت، الله وی دړي وړي به کوم، ذرې ذرې به کوم. الله اکبر. نو دا کائنات په یو ځل ختمیږي، نو موتا به دې دنیا نه خامخا یو ځل د دې تګ دی او یو ځل به ځو. اوس دا مرګ دی دا خو هر څوک مني، کافر یې مني، مرګ مني چې یو ځل به دنیا نه ځم، او ډېر کافران هم دهریان یې مني، سیکان یې مني، هندوان یې مني، د الله نه منکر چې کم خلک پې هغوی مرګ مني، او موږ مسلمانان هم مرګ منو. خو دلته یو سوچ د فکر دا ذهن کې راولئ چې هغه کافران مرګ یو فیصله ده او بس د دنیا نه خبره لاړه، بس هغوی یې زم طبيعي طور مني چې بس طبيعي طور انسان راغی دنیا ته یو ځل به ځي، او موږ او تاسو هم مرګ منو. خو ما ته وګورئ، موږ او تاسو دا مرګ منو بابوله دي، نو دا یې عقیدتن منو. عقیدن ده ته به عقیده مې څنګه ده؟ عقیده مې په دې ده چې دا مرګ راوستونکې د الله رب العالمین ذات دی، دا مرګ راوستونکې د الله رب العالمین ذات دی. یو یې په دې منم
دوی په دې منم چې الله وی د مرګ دپاره ما یو وخت مقرر کړی دی. دا په قرآن شریف کې په مختلفو ځایونو کې فاروق جان دي کل نفس ذائقة الموت، د هر نفس د هر انسان دپاره مرګ دی او د دې مرګ دپاره یو وخت ما مقرر کړی دی. هغې وخت نه تا خوا دې خوا کولی نه شي. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. او که ته تخت یاره زه د مرګ نه تختم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقي. نو موږ یې په دې وجه منو چې دې دپاره الله رب العالمین یو ټیم یو وخت مقرر کړی دی او دقه ټیم او په دې وخت په دا مرګ راشي او موږ به د دنیا نه لاړو. نو موږ او تاسو هم دا مرګ منو او مرګ چې منو نو عقیدتن یې منو چې زمونږ عقیده ده چې دې دپاره الله یو ورځ مقرر کړی دی. بیا زما وروڼو دلته زما هغه خبره ده او زه ته دې ځای نه چې د ما کوم د تقریر نن موضوع ده هغه راته شروع کړو. دا مرګ خو راغی د دنیا او موږ یې عقیدتن ومنه چې الله وله یو وخت مقرر کړی دی، خو بیا زمونږ یو بله محکمه عقیده ده. دا یوه خبره اوس یاده ساتئ او په دې زما دا بیان دی نن چې د دې مرګ نه پس بیا په موږ باندې مختلف حالات به راځي، مختلف ادوار دي، دورونه دي. لکه یو دور د دې دی چې دا حالت نزعه ورته وایي چې موږ ورته پښتو کې ځنکدن وایو که نه یا حالت نزعه دا سا چې رانوځي. اوس د ځنکدن حالت نزعه دا یو مخجل وخت دی او د دې متعلق په قرآن او په احادیثو کې مختلف بیانونه دي چې د انسان نه دا سوځي په کومه طریقه وځي. تاسو ټول احادیث راواړوئ، پوره طریقه رسول الله مبارک بیانه کړې ده. قرآن مجید کی پورا طریقہ اللہ رب العالمین بیانہ کرے دا. نو یو حالت زمنگ بیائی چه حالت نزعوی منگ پی ایمان دے چه دا مرگ دا پار رسول اللہ مبارک وی سختے دی رنبے سختی دا چه دا حالت نزعوی. نو کم انسان دنیا کے خپل جون تیر کرے دے دا اللہ دا احکاماتو دا لاندے جو کرے دے آغا انسان دنیا کے کامیاب دے آخرت کے آغا تب دا قیمہ حالت نزع وقت کی دومر سہولت وی دومر سہولت چدن اصاو بازی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امجد چې دا حدیث ځان ترامخ کا رسول الله مبارک وی چې د مؤمن مسلمان نه چې کوم سړی مؤمن دی مؤمن څه ته وی یعنی د الله په احکاماتو پورا عمل کوي کوشش کوي منځ او دس روزه حج وغیرہ زکات ځان د ګناهونو نه ساتي دا مؤمن دی. د دې مؤمن دا مرګ دا سخت به څومره وي نو زه راته دا زما موضوع نه ده ځکه راته بیانه خو دومره یاد ساته چې رسول الله مبارک وي دومره تې په اسانه سو باسي. قسم په خدای دا د حدیثو الفاظ دي لکه په سپینو پایو کې چې یو تک تور ویښته پروت وي چې تک سپین پی وي او د پاسه پې تک تور ویښته پروت وي او دا ویښته ته د دې پایو نه په اسانه راوالي ځکه دا لاندې ځمکه دا ورته سپینه ده د پاسه پې تور سیس پروت وي دا واضح کاري دا واضح کاری نو چې دا ته دا ویښته په څومره اسانتیا باندې د دې پایو نه رالي قسم په خدای رسول الله مبارک وي د مؤمن نه په دقې طریقه باندې روح والي الله دې دا حالت نصیب امین نه وایه جوړې تګم نشته تګم جوړې د دنیا نه نه دی خوښ نه زوبه قسم په خدای دا به راځي نو خدای دې دقه حالت نصیب کړي او د کافر نه چې وباسي نو الله اکبر رسول الله مبارک وي رسول الله مبارک چې د یو انسان په دې بدن کې ازغیدار او اونا دا اوکری او ازغی هر یو رگ ته ورسی مشکات مبارک حدیث دی او ته دا ازغیدار او اونا د دې بدن نه راوباسي او دا رګونه او پلی ورسروزي دقه شان په سختۍ د دې انسان نه روح وباسي الله دې وساتي. نورو یو د زنکدن سخته ده د زنکدن سختې پس بیا دویم نمبر عظیمه مرحله چې د قرآن او د حدیثو نه ثابته ده هغه بیا د قبر ژوند دی د قبر زندگی ده. ما ته خو په دقې شپږ فوټه لحد کې کېدي 15 فوټه لحد کې پرېږدي تبې راپسې ولګئ او چې د انسان د ټولو نه محبوب ترین خلک پې هغه ټول رانه لاړ شي. زه اکثر خبره کوم دا وایي والد صاحب هم کوله وی څه د قبر عجیبه ژوند دی وی دا پلار څومره خوږ دی دا ښځه څومره خوږی دا زوی څومره خوږ وي دا لور څومره خوږ وي دا مور څومره خوږه وي
خو په تاریخ انسانیت کې بس څوک دا هغه قیامت دا هغه روز اول نه راواله تر قیامت درجه پورې ثابت نه کې چې یاره یو پلار ویلي چې ما دې زوی سره خاک یو زوی دا نه وی چې ما دې پلار سره خاک نه بس چې خبره ختمه شوی هاذا فراق بیني بس بابام راضي کاکام راضي هغه نو بیا دویمه زمبر زندگی دا هغه د قبر دا د قبر سهالات دي ما تاسو ته ویلو دا ځان له یو موضوع ده خو الله دې زمونږ او ستاسو قبرونه د جنت د باغچو نه باغچه جوړه بیا دریم نمبر حالت د انسان د دې قبر نه پاسېدل دي او چې دا کمره ته فاروق جان زه دا سټپ بای سټپ پیم کنه صاحب د مشکات په دې مستقل بابونه مقرر کړی ته وې دالي تیمور جان مو مستقل بابونه چې د قبر نه بیا څنګه پاسي نو د قبر نه پاسېدل بیا یو بیا مرحله ده بیا د قبر نه پاسېدلو نه پس بیا د حشر میدان ته تک دی د حشر میدان ته او بیا به الله رب العالمین موږ را جمع کوي او بیا چې موږ او تاسو را جمع کوي نو دا به د څه دپاره را جمع کوي دا به د دې دپاره را جمع کوي چې دا تاسو ما دنیا ته لېږلې وې او دا 50 شپېته او یا کاله نهایت اتیا کاله زندگی وه اوس په د دې زندګۍ موږ او تاسو سره حساب کتاب او څنګه حساب کتاب به وي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى نور خبره ته نه کوم ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى بس زما استا حساب کتاب به شروع کیږي نو بیا چې د محشر دی میدان ته موږ او تاسو را جمع کی نو بیا د دې ټولو خلکو دپاره به اول الله رب العالمین د محشر حساب کتاب بکی بیا د حساب کتاب د محشر ورځ څومره سخته ده الله اکبر قرآن عظیم الشان کې د قیامت په دقه ورځو باندې مستقل سورتونه الله نازل کړي نو بیا د قیامت سخت او د محشر په میدان کې ودرېدل او د محشر هغه حالات اسم په خدای بیا دا ځان یو زندگی ده ځان یو موضوع ده خو ټوله شپه او ټوله ورځ پې سړی لګی ختمیږي نه دا ټول مراحل موږ او تاسو ته را روان دي په دقه کې یو مرحله دا ده چې کله موږ د قبر نه پاسو د محشر میدان ته لاړ شو که مسلمانان دي او که کافران دي نو ټولو نه لومبې به الله رب العالمین جهنم راولي دا په قرآن شریف کې وجیء یومئذ بجهنم را به وستی شي جهنم اوس جهنم به څنګه را وستی شي نو دا د احادیثو په کتابونو کې بیا وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی او یا زر لگامونه به جهنم تا چوری او یا زر فرشتو بنیولی باقاعده په احادیثو کې او دې سره به دا راښکلي کېږي بیا د او یو زرو چې دا او یا زره لګامونه چولی دي نو هر یو فرشتي سره به او یا زره فرشتي قسم په خدای دا د حدیث او الفاظ دي دا د حدیث او الفاظ دي نو گویا چې او یو زرو لپاره او یو زرو کې ضرب ورکي او یو زرو لپاره او یو کې او یا زرو کې ضرب ورکي نو د دینه جوړ وشي سلور کروڑا او 90 لاک 90 لاکه سلور کروڑ او 90 لاکو فرشتو با دا جهنم نیولی وی دا الله په قرآن کې بیان او رسول الله مبارک په حدیثو کې بیان کړی او جهنم بس کوي حدیث وایا تکاد تمیز من الغیظ جهنم بغلمبیږي قریبا دا الله وی د دې غلمبېدو د وجه چې اوچوي الله اکبر او دا به دې فرشتو نیولی وي د 4 کروڑ 90 لاک فرشتو په نس د حدیث دا خبره ثابته ده دا به نیولی او جهنم بغلمبیږي غلمبیږي تکادو تمیز من الغیظ قریبا دا چې د ډېرې غصې نه الله وی اوچتېږي خو الله به وي چې لګام ورته واچوي 90 کروڑ 4 کروڑ 90 لاک فرشتو نو فرشتہ سجانه زمونږه سه فرشتہ نه وي الله اکبر د فرشتي حالت په دنیا کې د ټولو نه لوی علم الله رب العالمین په دنیا کې پیغمبرانو له ورکړي
د پیغمبرانو لوی علم دی او بیا په ټولو پیغمبرانو کې د ټولو نه لوی علم والا جناب محمد رسول الله دی. ما ته متوجه شئ، ما ته لکه خبر دا ډیره د غور او د فکر خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رب العالمین سره بر دیدار کړی دی، خو په دنیا کې هغه فرشته نشو لیدلی. دا هغه جسم یو ځل حضرت جبرئیل ته ووی چې ما ته خامخا ځان وښایه، نو حضرت جبرئیل ورته ستا طاقت نشته. نو دا په حدیثو کې دی، وی رسول الله مبارک ورته وشا ممکن ده د دنیا ته الله خول ځکه ورته دغه کول. نو تاسو د الله رب العالمین مکې مکرمې ته بوتلی، نو مکه مکرمه کې د بیت الله یو دروازه ده، اوس ورته باب عبدالعزیز وی. د باب عبدالعزیز په خوا کې لاړ شي نو دغلته یو محله ده، محل جیاد ورته وی. حدیثو کې دا لفظ راغلی دی، وی محل جیاد ته حضرت جبرئیل ورسره لاړه، نو ورته د 600 وزر وی د جبرئیل علیه السلام. نو په 600 وزر کې ورته صرف یو کلو کا قسم په خدای دا د حدیث الفاظ دي، نو هغه یو وزر دومره چې یو په مشرق پرې وته بل په مغرب پرې وته، او رسول الله مبارک په حدیثو کې بیهوش. دا د یو فرشتي حالت دی چې دومره ګټه ده. او دا جهنم به 4,90,00,000 فرشتو نیولي او دی به غلمبي. نو دا که جهنم چې راوستی شي، نو اوس زما د دې خبرې دغه یو چې لومبي یو مرحله په موږ او تاسو را روانه ده دغه جهنم نه پس. او هغه مرحله څه ده، په هغې به هر څوک تېرېږي. قرآن شریف کې الله وایي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وَإِن مِّنكُمْ تاسو کې چې هر څوک یې واردها تیریږي په بدی باندې علی ربک، دا ستا د رب نه فائنل فیصله ده، دیو ته لاس ډیسیژن وای، اخیری فیصله ده. الله وی دا بکی چې دا به تیریږي. دا تیریدو دا څه شی دی؟ دې ته زمونږه په عربی کې ورته جسر صراط وایي، او مونږ ورته په اردو پښتو کې پل صراط وایي. پل صراط. نو زه درته نن په پل صراط باندې خبره کوم چې په دې به موږ څنګه کېږو، بیا به موږ په دې کې بچ کېږو څنګه، او د دې نه بیا پرېوتل څنګه دي، او په دې تېرېدل څنګه دي. دا یو خبره نن ذهن کې اچول دي. بیا د دې پل دپاره به څه عمل کول پکاري چې په دې باندې انسان په ښکلې طریقه باندې تېر شي. ځکه د ښکلې طریقې متعلق الله وایي فاروق جان ویښ شه وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. الله وایي دا خو زما فاینل ډیسیژن دی چې په دې پل به خامخا تېرېږي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا، بیا چې څوک تقوادار دي چا کې دا اعمالو هغوی له به نجات ورکړم. څنګه به پې تېرېږي؟ بیا ورته زه د حدیثو نه وایم. ونذر الظالمین فیها جثیا، او چې کوم ظالمان دي دا الله بغاوت کوونکي دي هغوی به پکې ورکوز. دا پل صراط په دې باندې زمونږ او ستاسو د ټولو تګ دی. دا یاد ساته، دې پل صراط باندې دا الله رب العالمین فیصله کړې ده چې مونږ او تاسو په دې باندې یو ځل ځو. دا څنګه دی؟ نو دا ګورې رسول الله مبارک په ترمذي شریف کې حدیث ته بیان کړی دی، او تاسو اکثر خیر دی پښتو کې اورئ خو چېرته ورته غور او فکر نه دی کړی. رسول الله مبارک وی دا د حدیث و الفاظ دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی. وی د ویښته نه نری دی، د ویښته نه نری دی، او د تورې نه تیره دی. دا د حدیث و الفاظ دی، دا ټیک دی. د تورې نه تیره دی او د ویښته نه نری دی، او دام د حدیث و الفاظ دی. قسم په خدای چې په دې باندې دا فاصله 1500 کاله یو روایت کې او بل روایت کې 3000 کاله فاصله، او د آخرت 15 کاله کې به ته ورخېږي، 15 کاله پې د پاسه مزل دی، 1500 کاله، او 1500 کاله ته بیا لاندې راتګ دی. په دې باندې دا سفر دی. د رسول الله مبارک کیفیت بیان کړي. نو په دې باندې زمونږ او ستاسو د ټولو تګ دی. اوس ما ته وګورئ، دا رسول الله مبارک په حدیثو کې بیان کړي دي. څوک به داسې وي چې موږ پښتو کې دا
د عربي هغه لفظ ته نه یم تاسو د پښتو په لفظ باندې پوهیږم چې بعضې خلک په داسې وي چې د سترګو په رپ کې بدلي شي یعنې دا ډېره زر فاصله ده د سترګو په رپ سترګو رپ داسې وي چې دا زموږ پښتو کې محاوره ده چې یعنې ډېر زر به انسان تېر شي یو کیټیګري دا ده په دې د سترګو په رپ کې به یو انسان تېرېږي 1500 کاله فاصله ده خو رسول الله مبارک کوي داسې خوش قسمته خلک کوي او خوش قسمته خلک ته زه بیا بیانوم چې دا څوک دي چې د هغې دپاره تیاري وکړي دنیا کې موږ رالیږلي د دې دپاره چې هغه به د سترګو په رپ کړي دویم نمبر رسول الله مبارک دویمه کیټیګري بیان کړه چې دویمه کیټیګري به دا وي چې بعضې انسانان به پې د بجلۍ د پلخه دا بجلي درته نه یادوم مړه کومه بجلي شاباس اسماني بجلي چې موږ ورته څه وایو برېښنا ورته وایو که نه یاره ولې ودیه د برېښنا دا پلق وشي خو د برېښنا دا پلق وهابګله چې صاحب بعضې وخت لږ اوږد شي وي ډېر لنډ یعنې د پاره د کثرت العلق د زر والي دغه دی خو بعضې وخت اوږدم شي او د سترګو د عرب خو دغه وي نو دویم نمبر کیټیګري رسول الله مبارک دا بیان کړه چې بعض انسان به پې د بجلۍ د پلقه څخه تېر شي دا دویم نمبر رسول الله مبارک بیان او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړ چې دریم نمبر کې به بعض انسانان لکه د هوا دا رفتار چې دی داسې به په انسان روان شي د هوا دا دم رسول الله مبارک بیان کړ او څلورم نمبر کیټیګري دا بیان کړه چې بعض انسان به په شان د تیز رفتار اس کې مزل کوي دا د حدیث الفاظ دي داسې روان او بعض انسان به په د اوخ د مزل په شان روان او بعض انسان به په د انساني زندګۍ چې کم مزل دی په دې روان او دا د حدیث او الفاظ باسه بداوي چې روان وي نو چې دا کوم معذوره انسان مونږ وینو په خو باندې ګډ وي بعضی کس په داسې روان او بعض رسول الله مبارک فرمایلی دي چې بعضی په داسې رواني لکه دا پشان د ماشوم د قلپوسو دا په سلورګوري چې دا ماشوم ګرځي داسې په بعضی رواني او بعضی داسې وي چې قدم کیږي نو لاندې وکړي دا رسول الله مبارک د دې کیټیګری بیان کړ اوس دا څوک دي نو ګوره یو خو زموږ د علماو دا دغه ده چې په دې کم پولیس سرات باندې تک دی او الله په نص د قرآن ثابت کړی دی نو بعضې علما وایي چې بعضې علما چې په دې به دا کافر هم دی خو کافر به فورا پرو خو زموږ اکثر علما په دې باندې دا د هغوی رایې ده او دا د هغوی هغه فاینل ډیسیژن دی چې کافر به الله اډو په دې تېروي د کافر دپاره دا څه لاره شته نه چې هغه جنت ته لاړ شي نو کافر شو یهودي شو هندو شو چې ایمان یې نه وي ایمان نو هغه خو به د سره الله جهنم ته بس ورواچي جهنم ته به یې ورواچي زموږ د ډېرو علماو دا دغه دی او دا چې تک پې زمونږ او ستاسو دپاره دا تک پې دی نو دا صرف د مسلمان دپاره اوس د مسلمان مختلف حالات دي مسلمانانو کې بزرگان خلک هم شته د هغې بزرګانو نه لږ کم بزرګان بیا د هغې کمو بزرګانو نه لږ نوره بیا پکې عام مسلمانان بیا داسې چې نیکۍ ډېرې دي ګناهونه کم دي هغه مسلمانان بیا داسې چې نیکۍ او ګناهونه برابر دي بیا داسې چې نیکۍ کمې دي او ګناهونه زیات دي بیا داسې چې د سره نیکۍ شته نه او ګناهونه شته داسې خلک دي دا به اوس په دې باندې تېرېږي نو دا کومه کیټیګري چې رسول الله مبارک بیان کړه چې بعضې به پې د سترګو رب بعضې د بجلۍ پلق بعضې د هوا سي بعضې د اسه سي بعضې د پیاده سي بعضې د منډې سي او بعضې د اوښه سي او بعضې د ګډ انسان په شان او بعضې په خلقو سي دا زموږ ستا د دنیا د اعمال په دنیا کې بهترین ښکلی عملو داسې به تېرېږي خو بهرحال ټول به پې تېرېږي نو زموږ دا علما وایي دا د تفسیر علما وایي چې کما د انبیاء کرام دي د الله نیک عمله بندگان دي هغوی به چې دا موږ وایو چې د سترګو په رب کې به پې تېر شي او په کار باندې دا د هغوی حق دی د پیغمبر نه دا په دې زړه کې مصممه یو عقیده کینې دا به عقیده کینې چې د پیغمبر نه د ګناه تصور هم نه کېږي
ګناه خو پرېږده نو پاک خلک دی نو دا به نیکان پاک خلک. دویم نمبر چې دا د بجلی د پلقه سي دا به د هغې نه لږ شان معمولي د پیغمبر نه به کم عمل. بیا د بجلی د پلق نه پس بیا د هوا سي بیا دا نیکان صلحا بزرگان علما او ډېر لوی لوی خلک دي. او بیا د هوا سي نو بیا داسې خلک شته چې هغه د بزرګانو نه لږ کم په اعمال کې دا به وي. دا بیا د انسان بس دې پورې به درته وویم ما ته وګورئ چې د انسان د زندګۍ د اعمالو په دې دارومدار دی چې د چا ښکلي عملو په دې باندې به ډېر ښه تېر شي او چې د چا بد عملو نو هغه به کمزوري تېرېږي چې 1500 کاله فاصله وي. نو ممکنه ده چې دغه خلک جنت ته تلي او دغه ګناهګاران لا پرې روان او بعضې پکې دام رسول الله مبارک بیان کړي دی قسم په خدای دا د عجیب الفاظ چې بعضې به پکې ورپروزي مسلمان به بعضې ورپروزي نو هغه خپله سزا به وکړي. خدای دې د دغې حالت نه وساتي. دا مونږ تاسو بعضې وخت زمونږ د تبلیغي حضرات وایي وي دا د عمل وکړه وي د بجلی د پلقه سې به دې په الله د پولیس رات باندې تېره باسي. دا دعا کوي هر وخت چې خدایا د پولیس رات دغه مرحله موږ ته اسانه د دې وجه به د رسول الله مبارک د آخرت د دې سختو نه پناه وغوښته او دا به دعا کو چې خدایا موږ ته د آخرت سخت دی د هغه دپاره خو د آخرت سخت اسانه وي خدا خو سخت پېشته نه خدا خو زمونږ او ستاسو دپاره لګیا نو زما عزتمند وروڼو دغه حالت د پولیس رات دا به په موږ او تاسو باندې خامخا خو د خدای یو شکر ادا کوئ او هغه دا یاره زویم چې دا شکر منګه ټوله ورځ او ټوله شپه الله ته په سجده باندې پراته دا شکر بادانو او هغه شکر څه شی دی ادا دی چې منګه الله رب العالمین د جناب محمد رسول الله په امت کې پیدا کړي. قسم په خدای دا ډېر لوی اعزاز دا ډېر لوی منقبت دی. مشکات مبارک کې حدیث دی دیو روایت کې حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی او بل روایت کې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا انس رضی اللہ تعالی عنہ ممکن ده دوالو تپوس کړی وي. انس رضی اللہ تعالی عنہ ته ځان له تپوس کړی وي عائشہ بی بی ته ځان له تپوس کړی وي وی دا الله رسول د قیامت ورځ خو ډیره سخته ده د قیامت ورځ ډیره سخته ده ځکه الله په قرآن کې د هغې بیان کړی دې وخت وخت هم دومره نه وي چې زه د هغې بیان وکړم خو دومره به ورته ووایم چې الله په قرآن کې وي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه بچی باندې سخته راله زر د مور غېږې له راشي بچی باندې سخته راله زر د پلار غېږې له لاړ شي پلار باندې سخته راله رور ولاړ دی مور باندې سخته لراله لور ولاړه ده. الله وی د قیامت ورځ داسې چې پلار به د زوی نه تښتي او زوی به د پلار نه. دا قرآن دی ګوره من اخیه و امه و ابیه انسان به د مور او د پلار نه تښتي نو ډېره سخته ورځ ده. نو څوک به د چا امداد نه کوي. نو انس رضی الله تعالی عنہ عایشې بیبي چې کله د قیامت دا سختې واورېدې قسم دی دا د حدیث الفاظ دي عایشې بیبي ژړله چې الله رسوله دومره سختي د قیامت په ورځ وی دا الله رسوله چې دا دومره سخته ده نو زمونږ دپاره خو ملجا او منجا دی خو دا ستا په وجه به موږ زمونږ هغه د ځای د قرار دی او ځای د بچاو دی تا به الله دی الله د رسوله موږ به تا د قیامت په ورځ کوم ځای ګورو. ډېر مزېدار سوال یې کړی او دا ته انس رضي الله تعالی عنه کړی چې د الله رسوله موږ به د قیامت په ورځ ستا کوم ځای ګورو کوم ځای کې به ته ولاړ چې ستا خواله درشو. دنیا کې یو سړي باندې سخته راله ځان مضبوط سړي له رسوي د قیامت په ورځ د ټولو نه الله ته محبوب هغه جناب محمد رسول الله ظاهره خبره چې سخته ورځ به وي او بیا هم د رسول الله مبارک په حدیثو کې دا راغلي دي چې الله به ډېر لوی لحاظ ساتي. ما تاسو ته مخکې دا حدیث ویلی دی بیا به مو وایو خو هسې راته هسې اجمالا داسې وایم چې د قیامت په ورځ به پیغمبران ولاړي د الله په دربار کې دا خلک به له راځي یو پیغمبر لا او هر پیغمبر به څه وي انی لست لذلک زه دا کار نشم کولی. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام دې ټولو له به راځي
په اخره کې به جناب محمد رسول الله لراشي او رسول الله مبارک وتی الله زوم دی له پیدا کړی ما الله زوی له پیدا کړی ما نو د رسول الله مبارک د قیامت پر ورځ لوی شان دی لوی مقام دی نو عائشه بیبي وته وی چې دا سختي بیان شوې ده الله رسوله تا به مونږ کم ځای ګورو ته مونږ ته کم ځای کې ملاوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راواله حدیث وی کومه تاسو ګورئ نو ما به پدریو مخو پدریو زینو کې ما سره ملاقات پدریو زینو کې به ما وینه الته بس تاسو ما سره ملاقات اول رسول الله مبارک دا ذهن کې ځان سره کې دی وی زبر د پولیس رات په خوا کې ولاړ رومبه رسول الله مبارک دا هغه کیفیت ته بیا دیم بزا چې تاسو ته ولاړې ما ناغه با د میزان د تلې په خوا کې ولاړ والله العظیم دا د حدیث والفاظ کومه بیا تاسو ځای کوي نو زه به د میزان د تلې په خوا کې ولاړ دا او دریم نمبر خو تاسو ما بیا صحیح کوي نو زه به د حوض کوثر په غاړه باندې راته ولاړ دې دریو ځایونو کې به ما صحیح کوي رونو دا درې واړه ځایونه ډېر سخت دي ګوره یاد ساتئ اسې د میزان د تلې په خوا کې تاسو خپله سوچ کوئ اسې ځان ته د دنیا دا ژوند را مخکې کې چې ستا متعلق یو فیصله کېږي چې دله به او دا صحیح فیصله وي دا زموږ د پاکستان د عدالتونو فیصله نه یادو هغه چې کوم ځای کې سټریکټ حکومت وي او ستا باندې فیصله کېږي چې اوس په یاد د مرګ کېږي او یا به د خلاصي نو دا وخت ډېر زیات سخت دی خدای دې د دې وخت اوس پاتې د دې دنیا نو سخت وخت دی نو د دې سخت په وخت کې انسان سره چې څوک ولاړ وي د دغه جمع وي دا تاسو پښتنو عام زندګۍ حالت دی نو د میزان وخت ډېر زیات سخت دی قسم په خدای یو ځای کې الله رب العالمین وی یوم یجعل الشیب للسماء دومره سخت وخت دی چې د رونی د ماشوم نه به الله په قرآن کې وي بوډا جوړ شي یار د دې نه سخت وخت قسم په خدای قبول وي دا خو صرف موږ خبرې کوو تاسو یې اورئ د حدیث او د قرآن په دې ګلشن ورشه تا ته پته ولګي ولې الله رب العالمین په قرآن کې وي انما یخشى الله من عباده العلماء زمانه چې زیات تیریږي علما ولې علما ته د دې کیفیاتو پته لګي مو ته خو د دنیا په هر مستو کې لګیایو نن ډیره شو نن لږه شو نن ګران کو نن ارزان کو نن پلان کې دی او نن ډیرې دی موږ د دې حالاتو نه ځان نه دي خبر کوو نو د دې پته راته نه لګي د قیامت د حساب کتاب سخت روز ډیره سخته ده د میزان تله چې کله ولاړه وي خدای پاک فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه ومن خفت موازینه ویا فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه تاسو موږ ته څه پته لګي چې د میزان تله ولګي او شا تله درنه شوه دا کامیاب دی او چې دا چا تله سپکه شوه الله وی فامه هاویه دی به هاویې ته ځي وما ادراک ما هي مړه ته خو د دنیا په دې خرمستو باندې الله وی مبتلا تا ته څه پته لګي چې هاویه څه شی دی نار حامیه آغا اور دی چې د انسان د اډو کې نه دا سخت وخت دی اساسان وخت دی نو د میزان په تله خوا کې چې رسول الله مبارک ولاړ او تی امتی او تا په دې پیغمبر ایمان وروړي د دې پیغمبر تا په خپل سنت او طریقو عمل کړی وي تا د دې پیغمبر فرمودات او خبرې منلې وي زما د الله په ذات باندې قسمی د میزان په تله کې بدی چتای آیات سره نو یزه به یو د میزان د تلې په خوا کې ولاړ او بل به د حوض کوثر په خوا کې ولاړ الله اکبر حوض کوثر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارکون بعینه داغه د لاس نه به الله رب العالمین دغه د محشر په میدان کې خلق لوبو ورکي او داغه موضوع متعلق رسول الله مبارک صرف دومره وایم بیا هغه مخکې موضوع لورځم چې دومره خبره رااله چې دغه وخت کې چا زما د حوض کوثر او بو اوس کلی د جنت د تلو پورې او په د باندې تندرا نشي الله دې نصیب بس هغه ټول کیفیت او ټول یې به الله کړي نو دویم په دغه او درېما دغه چې زره ته بیان کوم چې د پولیس صراط په خوا کې به ولاړ د پولیس صراط په خوا کې به ولاړ نو رسول الله مبارک کې ولاړ وي
او ته په سنت طریقو عمل کړی وي، تا د هغه په فرموداتو باندې عمل کړی وي، تا د هغه طریقې په جون کې راوستي، دا ته یاره دا به څنګه وي؟ دا فیصله هر انسان په دې خپل زړه کې کولی شي چې زما د رسول الله مبارک سره څومره محبت دی، زما د هغه په طریقو څومره عمل دی، او زما د هغه د خولي کم احکاماتو باندې څومره عمل دی. هر انسان ته دا پته لګي چې زما دومره عمل دی، زما له به دومره جزا راکړي. نو د میزان د پل صراط په خوا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وي زه به ولاړ یم او بعضې خلکو له به لاس ورکوم، بعضې له به لاس ورکوم. خدای دغه کیفیت زموږ او ستاسو نصیب. نو زما عزتمند وروڼو دغه سخته مرحله الله رب العالمین به په موږ او تاسو راولي. اوس به په دې کې کامیابیږي څوک؟ نو علماو بیا د دې پوره بیان کړی دی چې یاره په دې پل صراط اوړي به پې. ما خو تا ته وي خو دا انسان د خپلو اعمالو پورې د ده دارومدار دی چې څومره د ده عمل اعلا و دومره به دې په دغه شپږو کیټګریز کې او په دې شپږو مرحلو کې راځي. یا خو به د بجلی د پلقه سي تېرېږي، او یا به د هوا سي تېرېږي، او یا به د انسان د اس چې کم تیز رفتاري ده په دې به تېرېږي، یا دا د ټولو انسانانو په خپل ځان باندې د خپل عمل دغه دی. خو دا ته چې وایې چې یاره زه پې په اسانه تېر شم، او الله وی ثم ننجي الذين اتقوا. د دې لاندې علماء لیکلي دي چې زه په دغه ورځ باندې نجات ورکم. نجات څه ته وایي؟ پښتو کې راته وایم چې زه به د دغه سختو نه وساتم. د دې نه به څوک نو رسول الله مبارک شپږ کسان یاد کړي چې دا شپږ اعمال کوي، دی به د دې نه بچ. ننجي الذين اتقوا کې به دې راځي. خدای دې دغه شپږو اعمالو کې راولي او دا وستو دی الله توفیق را نصیب کړي. په هغې کې لومبې د ټولو نه اول نمبر چې شي هغه ایمان دی چې لا اله الا الله وایا. کلمه خو د خدای بندګانو وایه، په دې باندې ثواب هم کېږي او د ایمان تجدید هم کېږي. لا اله الا الله وپسې محمد رسول الله. دا د ایمان چې د زړه نه دا صداقت کړي وي، د زړه نه دا تسلیم کړي چې زما معبود اله لا اله نشته دی بل معبود خالق مالک رازق نفع ورکون کې د نقصان نه بچ کون کې الا الله الله دی، او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی. دا ایمان دا به دې لومبې. بیا د ایمان نه پس ما ته ګورئ، د ایمان نه پس چې لوی د نجات چیز دی رسول الله مبارک بیان کړی دی، هغه د انسان 5 وخته لمونځ دی چې 5 وخته لمونځ کوي په صحیح طریقه کوي، باقاعده کوي، او د لمونځ پورا چې کم افعال دي او کم ارکان دي. موږ ته د لمونځ افعال معلوم دي، نه ارکان معلوم دي، نه واجبات معلوم دي، نه سنت معلوم دي. څه زمونږ د علماو غلطي ده او لویه غلطي ستاسو هم ده. زه په دې جومات کې ناست یم، نور علماو په دې جوماتونو کې ناست دي، په دې مدرسو کې ناست دي. ته د الله په ذات یقین وکړه که څوک په سلو کې 2 کسه یا 3 کسه به راځي، نور دا 3 کم سل نه د لمونځ تپوس کې نه ده. او داسې خلک به راته وښیي مړی زه راته په دې خپل جومات کې نور پرېږده، نور په خپل جومات کې چې قسم په خدای د مسبوق هم چل نه ورځي چې یاره ما نه یو رکعت دو شوي زه به څه کوم، قسم په خدای دا هم نه ورځي. ولې موږ تپوس نه کوو؟ د لمونځ په دغه باندې موږ ځان نه کو د لمونځ په صحیح طریقه موږ او تاسو راوسته، قسم په خدای زه ته قسم خورم. بعضې وایي ته یو استاد یې قسمونه ډېر خوري، دا ستا د زړه ده دغه دپاره چې یقین دې زیات شي. الله په قرآن کې وایي ګوره یاد ساتئ، که موږ په صحیح طریقه لمونځ وکړو دا د الله د قرآن کامله فیصله ده چې ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. ګناه به بیا موږ نه کېږي، خو کېږي هم ډېره زر به توبه وباسو. موږ په صحیح طریقه لمونځونه نه کوو نو مونځ به هم بچ کوي. دا قلته خو صحیح مونځ اسد جانه اخوا دېخوا مونځ نه چې 2 کړي او 3 نه کړي او 4 کړي او 1 نه کړي او کله پکې جامع سره کړي او کله همداسې کور کې راځه وکړه، دې باندې به نجات وي. خو داسې نجات به ګورې نه وي. په صحیح طریقه 5 وخته با جماعته په صحیح طریقه مونځ لومبې د بچ کېدو د ښکلې طریقه دغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. اوږده موضوع د وخت را نه دغه کېږي. 2 نمبر رسول الله مبارک وایي چې انسان ښکلې مزېداره او په صحیح طریقه باندې روژه نیولي او د دې روژې یې پوره لحاظ ساتي.
اوس د روژې میاشت نه ده چې سړی راته د هغې هغه تفصیلي بیان کړي علما یې راته په دې روژو کې بیانوي چې په صحیح طریقه روژه څه ته وایي په صحیح طریقه روژه څه ته وایي په صحیح طریقه روژو ته چې د روژې هغه صحیح یو خو مسایل زده کړي دویم نمبر دا دی چې بیا روژه په حق او حلال او رزق باندې ونیسي په حق او حلال رزق باندې بیا ماته او بیا په روژه کې ځان د ګناهونو نه بچ کې نو دغه صحیح روژه ده نو دویم نمبر چې تعالی نجات په کلی صراط باندې رسول الله مبارک درکې نو هغه دریم نمبر هغه دا دی چې هغه روژه ده لومبي ایمان ورپسې وایه دویم مونځ کنه یار ته ولې دی دویم نمبر مونځ دریم نمبر روژه څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څلورم نمبر زکات ګوره دا زموږ د ژوند سره ریلیټډ خبرې دي منسلکې خو د دې به خیال ساتي چې په دې طریقې ورکوم باندې به الله د دقې مراحلو باندې الله د خپل عمل توفیق راکړي نو چې صحیح طریقه باندې زکات ورکړي او زکات الله اکبر موږ د زکات اول د سره ورکوونه یقین د الله په ذاتو کا چې ډیر خلک مالداران نن د زکات ورکولو نه عاجزه شوي دي نه ورکوي پته ورته نه لګي بیا چې څوک ورکوي د مسایلو نه دي خبر زما عزتمند ورونو موضوع دا نه ده موږ په مخکې بیانونه کړي دي بیا به هم پې وکړو یاد ساتئ زکات د اسلام یو اهم ترین رکن دی او بله اندازه خو تیمورجانه دې نه ولګوه چې په قرآن شریف کې کوم ځای کې الله د مونځ حکم کړی دلته څه ویلي دي واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واقیموا الصلاة واتوا الزکاة نن زموږ د دین خلک عاجز یو دا خطرناک ترینه ګناه ده دا ولې نن زموږ په دې ملک سره د فراخې ستا ملک قسم په خدای ستا ملک نن د دنیا په ترقي یافته ممالکو په هغې اسبابو باندې دي خو موږ ته هغه اسباب نه میلاوي موږ نن ډوډۍ پسې منډې بجلی پسې منډې نور څیزونو پسې منډې په سکون نه میلاوي تاسو ټولو ته پته لګي د هغې څه وجه ده زموږ زیات خلک دا را باندې الله د دې د وجې راوستی چې زکات ته انکاران زکات نه ورکوي او دا یاد ساتئ ګورې دا داسې مه وایئ تاسو حدیث راواړوئ دا علما ناست دي زما د الله په ذات باندې قسم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې زمونږ د خلفای راشدین کې په اول نمبر دی او رسول الله متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې متعلق ویلي دي چې علیکم بالسنتی وایا خلفای راشدین زما طریقه راټینګه کو زما د خلفای راشدینو طریقه راټینګه زمونږ د لپاره یو دلیل دی حضرت ابوبکر صدیق چې کوم منکرین د زکاتو منکرین د زکات څوک کافرانو وایا کافرانو نه کافرانو منافقین نه منافقین هم مسلمانانو خو د زکات نه یو قبیلې انکار وکړ تاسو احادیث راواړئ قسم په خدای ابوبکر صدیق د جهاد اعلان وکړ د دې خلاف جهاد د منکرینو خلاف د جهاد ابوبکر صدیق فتوا ورکړه چې څوک د اسلام یو اهم رکن دی نن زموږ خلک د دې او دا م یاد ساتئ دا یاد ساتئ بس په دې باندې خبره ختموم او یا مخکې ځم دغه دوه خبرې راته کوم نو بیان بس کوم ما ته وګورئ چې کوم سړی زکات ورکوي زکات څه شي دی په څلوېښتو کې 1 روپۍ او څومره وخت پس یو کال پس تعالی الله پیسې درکړي او هغه د نصاب برابر وي چې کوم شریعت نصاب برابر کړی دی نصاب یې قول دی نصاب مختلف دی زکات بیان برته قید شرطو کما خو د هغه متعلق تعالی دومره مال الله درکړي بالفرض و تقدیر ویم دا زه یقیني خبره نه کوم تا سره 15 لک روپۍ دي 15 لک روپۍ او دا 15 لک روپۍ تا سره وي نور را باندې قرض نو دا پرتی وي او په دې باندې یو کال تیر شو په دې 15 لک روپو کې په 40 روپو کې 1 روپۍ ده په سلو کې 2.5 په زرو کې 2.5 ها 2500 په زرو کې 25 روپۍ او د قشان پلاکو کې 2.5 زره پلاکو کې 2.5 زره بالفرض 15 لک روپو سو شو 12,500 روپو واسه خبره تکو دا الله دا قرآن او د رسول الله مبارک دا حدیث خبره ده وهاب ګل چې دا 15 لک روپۍ تا سری وي او تا کال پس د دې دا 12,500 روپۍ زکات ورکړ
والله العظیم دا 15 لاکه و بل کال 10 لاکه دا مو یې چې معنی لاوي الله وی يمحق الله الربا ويربي الصدقات. دلته صدقات نمبر دا علما نه سي ټول ته وی زکات یادي چې څوک سود کوي الله وی مال به تبا کوم، چې څوک زکات ورکوي الله وی زما د خپل کبرای قسم چې مال به زیاتو. هم کماقل یو الیکشن وخت لږ مونږ سوچ نه کوو هغې ته مونږ چې دا به خو 12,000 روپۍ زمانه ځي ستانه دا 12,000 روپۍ لاړې خو ستا 15 لاکه روپونه به الله 10 لاکه جوړوي. دې باندې مونږ نو دریم نمبر رسول الله څلورم نمبر کیټیګري دا یاد کړه چې یاره په دې پل صراط باندې د بجلی د پلق په شان تېرېږي نو دا به زکات ورکوونکي په صحیح طریقه. او پنځم نمبر رسول الله مبارک وی چې چاله الله بیا مال ډیر ورکړ او دې د ډیر مال خاوند شو نو دې به بیا حج کوي، حج د بیت الله به کوي، حج د بیت الله نه به ځي. نو ډیر مالداران دي دینم ځان دغه کړي دا به الله هغه کومه سزاګانې چې نورې دي چې چا حج نه کا من حج لله فلم يرفث ولم يفسق چې چا حج نه کا نو هغه حدیث داسې چې انشاء یهودی او انشاء نصرانیه چا باندې حج فرض او حج نه کا د قیامت پر ورځ ورې دي دونه چې زه به د مسلمانانو په صف کې پاسم. رسول الله مبارک کوئی کو د یهودو صف کې پاس یو کو د نصارو او دا بیا ساتي دا یو خبره مې واله تاسو وایئ چې ما حج 12 لک روپۍ ورکړي بل فرض 10 لک روپۍ مې ورکړي یا د دې نه مخکې مې 15 لک روپۍ ورکړي یا د اوسنۍ داخله به بل فرض 12 لک ورکړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلی وینا ده چې کم سړی حج او عمره کوي والله العظیم الله په د چلتم غریبی رانه وي حج سره به نور مالدارېږي. دا رسول الله مبارک وي خو موږ بدبخته یو نو دې خوا رانه دنیا هم لاړه او د آخرت خو به همدا دي. نو شپږ پنځم نمبر رسول الله مبارک شپږ پنځم نمبر یاد کړه چې کم سړی حج نه کوي په پولیس رات به نشي کولی. او شپږم نمبر رسول الله مبارک وي چې کوم سړي حقوق العباد دا د حدیثو هغه الفاظ دي حقوق العباد ضایع کړي وي دا سړی به بیا په پولیس صراط ته کېږي. نو دا خو یو اوږده موضوع ده خو د بندګانو د حق خیال ساتي. بیا رسول الله مبارک په حدیثو کې دي د دغه دپاره بیان کړي چې یو دوه حالته به ولاړ چې هغه به انسان د دې پولیس صراط د دې پول نه راغورځوي. دا رسول الله مبارک ویلي باقاعده ما سره ما دا د حواله لیکلې ده. یو به څه وي یو به خیانت وي خیانت پې کړی دی دا به دې د پولیس صراط نه راغورځوي. دا رسول الله مبارک باقاعده حدیثو کې راغلي دي ما لیکلي. اوس خیانت دا مړه دومره وسیعه موضوع ده چې د انسان عقل دلته ودرېږي چې خیانت یوازې دې ته نه وي چې تاله ما بالفرض 1,00,000 روپۍ درکړي دا کېده او ته دې کې خیانت وکړي دا خیانت دی. د خیانت ډیر وسیع لفظ دی. دا سترګې قرآن شریف کې الله وی یعلم خائنة الاعین وی زه ستاسو د سترګو په خیانت باندې پوهېږم. الله د سترګو خیانت څه دی غلط استعمال نامحرمو ته پرې ګورئ. الله وی زه ستاسو د غوږونو په خیانت باندې پوهېږم. غوږونه څه غلط استعمال زه ستاسو د ژبو په خیانت باندې الله وی پوهېږم ژبې غلط استعمال. نو د خیانت دا لفظ ډیر محفوظ مفهوم یې ډېر وی دی. نو خیانت ته یو ولاړ وي چې خیانت دې کړي راغورځوي به دی. او دویم نمبر یو خبره بله واورئ رشته داري ده رشته داري قسم په خدای ده د حدیثو الفاظ دي دا به ولاړئ چې چا قطع د صلې رحمۍ کړي دا به راغورځوي. نن زمونږ پښتانه په قطع د صلې رحمۍ کې او په رشته دارۍ کې زیرو دي زیرو. ضرور رور سره نه لګي ضرور خور سره نه لګي. قطع د صلې رحمۍ څه ته وایي چې ستا د کم د وینې پیدا دي دوی ورته بلډ ریلیټډ وایي. څه شي ورته وایي د دوی په ژبه کې ځکه بلډ ریلیټډ چې کوم خوني رشتې دي لکه رور خوني رشته ده وابوله دي رور خوني رشته ده لار خوني رشته ده مور خوني رشته ده تر خوني رشته ده ماما خوني رشته ده د ماما خویندې دا خوني رشتې دي د تر خویندې دا خوني رشتې دي. دا قطع د صلې رحمۍ کم سړی کوي دی به ګورې دا پولیس صراط په پول باندې الوړی الله راوړي. اوس ما هم تا ته ووایي چې دا ډېره اوږده موضوع ده پوره پرې راته خو بهر کې دا قسمه ګناهونو نه به زما عزتمندو وروڼو ځان ساتو. د دنیا یو څو ورځې ژوند دی یو ډېره لازواله زندګي
او ډیر سخت مراحل الله رب العالمین موږ ته مخې ته افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا تاسو خو بس دا خیال دی چې راځو بس چې څه کوو هغه به کوو الله وایي ما ته به راځئ نه دا ټول مراحل به تاسو مخې ته راځي د دغې مراحلو د بچ کېدو نه په دغې اعمالو باندې عمل کول پکار دي انشاءالله دنیا به دې خشته وي آخرت به دې خشته وي او هر وخت د الله رب العالمین نه دغې نیکو اعمالو کوشش هم کوئ او دې سره د الله نه سوال هم کوئ چې خدای پاکه د آخرت څومره مراحل دي ټول مراحل موږ او تاسو ته الله آسان کړي او بیا خصوصا د دغې پل صراط چې د دغې مرحله ده چې وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه الله وایي ګوره دا زما فیصله ده او لاس ډیسیژن دی چې په دې به ګوره تاسو تېرېږئ خدای چې تېرېږو به څه جل به کوو الله وایي اسانه خبره ثم ننجي الذین اتقوا چې دا خبرې امځان کې راوستې دا تقوادار شو کلمه دی ایمان دی راوړه مونځ کې روژه دی ونیوله حج کې زکات ورکړئ رشته داري کې او دغه شان د حقوق الله خیال ساتي الله وایي ثم ننجي الذین اتقوا د بجلی د پله هسې به دې پرې باندې ونظر الظالمین فیها جثیا او چا چې د دې خبرو خلاف وکړه الوړې به پکې الله وایي اچوم الوړو خدای دې د دغې حالتونو نه الله وساتي درود شریف ووایي